بسم الله الرحمن الرحيم. انتهائی قابل قدر والاحترام معزز سمعین، یو ملګري سوال کړی ده چې موږ تاسو بعض داسې خویندې دي چې هغوی میک اپ وغیره مخ او بدن باندې استعمالوي، نو آیا دغه میک اپ استعمال نه بعد کې که چیرې دغه زنانه اودس کوي نو آیا دغه اودس دې زنانه کیږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو، مو تاسو په ذهن کې یوه خبره نور ساتو چې دغه میک اپ مختلفو اشیاو مختلف موادو نه جوړیږي. که چیرې په دغه میک اپ کې داسې اشیا داسې مواد استعمال وي چې هغه میک اپ کله بدن باندې استعمال شي نو هغې د وجې نه بدن ته ننه اوبه نه رسیږي، نو لهذا بیا دغه میک اپ لګېدو نه بعد کې که چیرې یوه زنانه اودس کوي نو دغې زنانه بیا اودس نه کوي، ځکه چې اوبه بدن ته ونه رسېدې نو اودس دغې زنانه ونه شو، خو چې اودس یې ونه شو نو دغې زنانه مونځ او وغیره عبادت چې کوم د هغه هم نه کېږي. نو مو تاسو ته پکار دا دي چې مو تاسو د دې خبرې یو ښې طریقې سره خیال ساتو چې که چیرې میک اپ کې داسې مواد داسې اشیا استعمال وي چې هغې د وجې نه بدن ته اوبه نه رسېږي نو دغه میک اپ نه مو تاسو پرهیز وکړو او دغه میک اپ نه مو تاسو اجتناب وکړو. که بالفرض ومه لګولو نو مو تاسو د دې لرې کولو بیا کوشش. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.